چې دی د کوم ځای نه زه لږ لاندې نور نه ګورم دا وګوره ښه دی د کوم ځای نه روچته کړی دی دلته کې د دې دا خور سره ده او دا سره په دې ده چې دلته سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی په بادر کلي کې موجود یم بادر کلي یا ګړی فضل رحیم چرته چې یوه مدرسه چې کروڑه روپۍ پې لګېدلې دي الله پاک دې خلکو له اجر ورکړي چې چا په دې کې د یوې خښتې کوشش هم کړی دی خو ګرانو کتونکو دغه بادر کلي دغه علاقه چې د تعلیم د کمې خبرې به کېدې نن الحمدلله په هغې کې یو ډېره عظیمالشانه مدرسه روانه ده او دغه عظیمالشانه مدرسه سې ګرانو کتونکو لږ شانتې درته ښیم چې دی د کوم ځای نه زه لږ لاندې نور نه ګورم دا وګوره ښه دی د کوم ځای نه روچته کړی دی دلته کې د دې دا خور سره ده او دا سره په دې ده چې دلته کې بټۍ دي بټۍ دا په بټو باندې مشهور وه دي بټۍ ډېرې زیاتې مشهورې وې ګر چې اوس ختمې شوي اوس پکې یو دوه درې بټۍ پاتې دي خو ګرانو کتونکو دغه مدرسه په آخرت کې ځان له کور جوړل هغه خلکه چې زه ځان له خپل قبر ښکلی کړم په یو ښه ځای کې پیسې ولګوم او د هغه پیسو نه ما ته او زما بچو ته او زما آخرت ښه شي نو د هغې دپاره ما تاسو ته یو ډېره بهترینه موقع ډېره موده پس درکړله ډېره موده پس ګرانو کتونکي دا به اوس چا دا 4 بورې سیمټ وړي په دې لار کې غورځولي د پکې خپله برخه واچوله دا تاسو وینئ چې دا هغه لاندې نه راخېجولې ده دا په دې کلو اسمان دا ماشومان چې کوم دی د زده کړه کوي د الله د کتاب دا طالب علمان د الله د کتاب چې کوم دی نو زده کړه کوي دلته کې تاسو وګورئ جي فټینګ وغیره هېڅ هم نه دي شوي ښه دا چې لاندې څومره ځي نو دا په لاندې په څو چته وي څو چته یو تاخانه لاندې چې لاړ شي تاخانه ده لږ چاندې ته ورکوشه ډېر غټ خال دی او ډېر زبردست کار پکې کېږي پلستر یې پکې نه دي شوي هېڅ هم ورکې نه دي شوي دا وګورئ جي دا چې کوم دی نو بار دغه دی دا ټول دی ته وګورئ جي او دا نور دا ډکون شوی دی که نه لاندې نور پکې شته لاندې نشته دی خو دا ډکون د دې ډېر غټ ډکون چې کوم دی نو دا شوی دی ګرانو کتونکو خښته سیمټ د فټینګ یو سریه یو سړی و چې زه په خپل لاس پکې لګوم دا خبرې نشته را دي شي دلته کې تر دې چې دا طالب علمان دلته کې شپې کوي او ما د تنور والا کاته کتله نو هغه پې لکونه روپۍ د تنور والا دا روټۍ نه ده چې درستخان چې کوم دی نو دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوښ کړی نو دا هغه درستخان چې دې ته ماښام کې لګېدلي سار کې لګېدلي او دا تاسو وګورئ جي دا دننه رالو دې مدرسې ته دا تاسو وینئ جي ښه دې خوا چې وګورو نو دې خوا بیا زنانه چې کوم دی نو د هغې مدرسه هم ده ښه په دې کې ښه غټه مدرسه ده پکې لاندې چې لاړ شي نو ګرانو کتونکو زه به څو یم خو مفتي صاحب راشي دې خوا ته لږه خپله پېژنګلو کې زموږ د کتونکو سره نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة دوستانو دا کم ځای چې تاسو وینئ او دا الف خان باید دلته راغل دی او ډېر خپل مشکلات او پریشانیانې پرېښې دي صرف دې دپاره چې دغه مدرسه او دغه جومات کوم احاطه دی تاسو ته وښیي دوستانو دا یو دنیا او آخرت ګټه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک جي دنیا کې الله کورونه آبادوي الله تعالی هغې دپاره جنت کې کور به جوړوي او څوک شته تاسو کې داسې چې هغه ځان دپاره آخرت کې کور جوړ کړي اور دا دنیا دا معمولی کم ګټه دی دا آخرت کې الله تعالی هغې له ډبل اور ډبل ته ډبل هغې له به ورکوي او دا کم ځای چې تاسو وینئ چې 2 کالونه تقریبا دغه چاردیواري داسې ولاړ دی او لینټر نه مونږ مجبوره یو چې مونږ سره سریه او سیمټ نشته دغه طالبان په دې ډاک کې ناست دي او دیو دپاره باتروم سیسټم دغه رنګې لیټ سیسټم هېڅ دیو دپاره فی الحال نشته او دا کوم چې لینټر شوی دی دا همداسې ستاسو په شان ته څه پاکستانی ملګرو څه بهر مسافر ملګرو خپل تعاون وکړو اور الله رب العزت دغه دومره کار اوسه پورې کړی دی او مونږ خصوصي دعاګانې کې هغه یاد کړی دي اور انشاءالله مونږ په دې دعاګانو کې بیا به هم یادوو اور الله رب العزت هغه د دنیا او آخرت خسته کړي
مونږ دا نه وایو چې مونږ له څوک راوړي او پیسې ورکړي، بلکې دغه وسایل مونږ دپاره پوره کړي، سریه او سیمنټ مونږ دپاره برابر کړي، شګه مونږ دپاره برابر کړي، کرش برابر کړي او خپل لاس به دې دا کار وکړي. که چېرې څوک مونږ باندې اعتماد کوي او بروسه کوي، مونږ هغه یو روپۍ ذمهوار یو. څنګه چې اوسه پورې مونږ دا لګولي دي، انشاءالله آینده به هم لګوو. دغه طالبانو لنګر سیسټم هر څه ترتیب دلته دی جي، او په دې کې مونږ سره څومره اوسه پورې قرضونه او څومره اوسه پورې بوج راغل د تقریبا صرف روټو والا هغه 8 لک روپو داسې مونږ باندې قرضونه دي جي. او دې نه علاوه د دیو دال او د دیو کم دی که نه غوړي او د دیو چینی کم حساب کتاب دی هغه بیا دې نه علاوه دی جي. او دلته ګیس نشته، مونږ لرګو باندې دیو دپاره دا بندوبست کوو جي. او دغه ځای کم دی بالکل دننه کلي کې دی، او تاسو خپل سترګو باندې دا وینئ جي. عارف خان بھائی خپل سترګو باندې وکتل، الله تعالی دې له جزای خیر ورکړي. څومره طالب علمان دي سره؟ مونږ سره 9 استادان دي، هغه سهار کې درسونه ورکوي. دغه کوم قاري صاحب ناست دی دا چترال دی دا دلته یي، چې تاسو په خپله راشئ وګورئ، ویزټ وکئ، او چا څومره وس هغه خپل وس مطابق باندې دغه جومات او مدرسې سره تعاون وکړي. او که چېرې څوک وس نه رسي هغه دا ویډیو شیر کولی شي او نورو ته رسولی شي. زموږ موبایل نمبر دی چې هغې باندې ایزي پیسې اکاؤنټ هم دی، واټسپ هم دی 0348 92 61 248. بل نمبر 0348 92 61 248. بل نمبر دی 0336 90 29 210. او دغه رنګ زموږ بیک اکاؤنټ نمبر دی جی 000 707 اور 101 0313 6101. دا بینک اکاؤنٹ نمبر دی. صحیح. ګرانو کتونکو دغه اکاؤنٹ نمبر دغه نمبر په دې ویډیو باندې وي. دغه اکاؤنٹ نمبر دغه د ایزي پیسه نمبر دا په دې باندې وي. خو دا حقیقت دی ګرانو کتونکو، دا ډېره لوی آبادي ده. بادر کلي فضل رحیم ګړی کې دا مدرسه ده، کوټ اډه چې کې یادېږي، د هغې نه چې راشي نو په یو ټول له 7 منټه فاصله کې په خپله دې مدرسې ته راتلی شي. دا ډېر په زبردست ځای کې دا مدرسه جوړه ده چې دې سره آبادي چې کومه ده هغه په زرګو ده. خو چېرې دوی ته سهولیات ورکړی شو، نو نن چې دا 50 ماشومان دلته کې رخایش اختیار کړی دي، نو دا سوونو ته رسي. خو دلته کې د روټۍ بیل چې کوم دی هغه 2 لک روپۍ دی وخت کې د تنور والا، هغه تنور والا سره ځان له غم دی چې دا به څه کېږي. هغه خپل چې کوم دی نو کوشش روان کړی دی چې داسې څوک وي او داسې د دال او غوړو دغه خبرې پکې حساب نه شوې. نو ګرانو کتونکو ضرور چې کوم دی د دغه مدرسې سره رابطه وکړې په دغه نمبرو باندې، او ځان له خپل آخرت ښه کې چې مړه شو نو په هغه جنازه کې خلک پیسې شیندي ورکوي. ده که نه په دې ژوند دی ورکې د مرګ بسې وي، کپړې پیزار هم دې طالب علمانو له پکار دي، بسترې هم پکار دي، یخني را روانه ده، دا په ترپال باندې ناست دي، پوړونه نشته، چت نشته باران شي، پلستر نشته، فټینګ چې کوم دی د بجلۍ هغه ضرورت دی، سریې ضرورت دی، د کرشو ضرورت دی، د شګې ضرورت دی. 2 کاله تیر کړل خو بیا هم زه دوی له داد ورکوم او د الله کورونه الله جوړوي. دا زما ستا کار نه دی. دا چې چاله ذهن کې الله دغه واچي که نه بس ویله کوي په هغه مدرسه. نو د بادر کلي علاقه کې ډېر مالدار خلک دي، او دا د هغوی دپاره د آخرت توښه ده چې دغه پیسې دغه زکات خیرات دغه صدقات روړي او دې مدرسې ته ورکړي. نور دا 2 کروڑو پورې په دې کې کار شوی دی، 2.5 کروڑو پورې کار شوی دی په دې مدرسه کې. خو مزید چې کم دی اوس دا نورې بخترۍ ته بوتلل دي. تاسو ته زما خواست دی، زما څومره مینوال دي، او خو مینوال مې نه م یې، خو چې د الله شی بندگان وي او د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم عاشقان وي، نو هغوی ته د بادر کلي دغه مدرسه چې کومه ده طلبګاره ده چې هغوی مونږ له سروړېږي په دغه نمبرو باندې او دې مدرسه کې ولګوي. ډېره مننه، خوشحاله وباد.